سلامونه دوستانو. په دغه ورځتیو کې زمونږ یو ورور دی تاریخ پټان ریسرچز په نوم باندې دغه یو پیج دی. زه داسې یو سړی یم چې زه واضحه خبره کوم او د دلیل په بنیاد او په شیرینه لهجه. هغه یوه ویډیو جوړه کړه چې د هغې سرخطو شاعري د پښتون معاشرې زهر. نو هغه خبرې بهرحال ما ته خوند رانه کو، خو مې کشر دی او پوهېږي به ورو ورو به زده کړه کوي. نو داسې هر څوک په هغه نري چاڼ چڼول نه غواړي د وګړي په حیث باندې چې هر هغه کس چې هغه ځان ته ریسرچر هم وایي، د رسه کوچنګ اکیډمي هم ده، دی به څومره ماشومان ګمراه کوي، څومره خلک به د مغالطو ښکار کوي، هغه به کنفیوز کوي. اوس راځم د دې خبرې لا ریسرچر نو ماشومانو ته ډایجسټیو سیسټم وایه، ریسپایریټري سیسټم وایه، هغو ته سرکولیټري سیسټم وایه، هغې کې ښه تکړه ګزاره کې کېدای شي چې په عمر کې درنه کشر یم، کېدای شي چې په عمر کې درنه کشر یم، خو د علم په دنیا کې چې ته راننوتلې که نه، ما پکې کلونه تېر کړي. حدیث تا دونه کتلي او ساینس او ټیکنالوژي په کوم پسې چې تا خندا وکړله چې سرکولیټري سیسټم ته دې کال دی او ډایجسټیو سیسټم ته دې کال دی او دا سرکولیټري او دا ډایجسټیو سیسټم، دا فزیکس، دا اسټرانومي، دا کاسمالوجي، دا کیمستري، دا ته زده کولی هم نشي. ټیچ کول ډېره لرې خبره ده، دا ته زده کولی هم نشي. او دا ما چې کومه خبره وکړه که نه، دا د دقه شانته کې شاعرۍ خلاف ما وکړله چې په سټیج باندې ولاړې اکثر د فیمیل سره ولاړې پرفارمنسز کې او دقه فیمیل باډي پارټس، دا زلفان تور او دا ننګي دا وغیره یادې بالکل حرام دي په اسلام کې. دا د دو ټکو شاعري ده، د دې اړوله په اسلام کې اجازت شته دی. نو تاسو به پېژنئ چې زه چا خبره کوم نوم یې ځکه نه علم چې لیبرانډو دی او د لیبرانډو زه نوم نه علم، قدر یې بیا هم کوم، مسلمان دی. دایم پکې وي چې د نري چاڼ نه خلک مه چاڼوئ، د نري چاڼ نه مه چاڼوئ. مطلب دا چې په اسلام کې هم دننه دي خپل یو قسم له موډیفیکیشنز کړي دي. کوم حکم چې د قرآن دی که نه، وقولو قولا سدیدا، سیده خبره به کوې. بیا دا هم عقل لیبرل سوچ دی چې یاره قرباني څه له کوئ، مړه دا پیسې نه دي، دا د غریبانو خلکو باندې تقسیم کوي، په خپل سټیج پرفارمنس باندې لکونه لګوي، هغه خیر دی، په غریب نه تقسیم. خو دلته که ته قرباني کوې که نه، دا ولې کوي؟ دا د غریبانو باندې تقسیم کوي. دونه پته دې نااهلو ته نشته چې دا غوښه هم په دې غریبانانو باندې تقسیم کړي. عمرې او حج له ولې ځئ؟ دا د غریبانانو له ورکوي. یو حکم چې په قرآن او په حدیث کې راغلی ایز اټ از بیا بیانې، دا به نه وي چې ماډرن دنیا کې به دا اوس مونږ لږ چینج کړو. دا تاسو د نري چڼ نه ولې چڼوئ؟ دا خو د عیسیانو هغه عقیده ده. نو هغه چې وایي نعوذ بالله عیسی علیه السلام زمونږ د ګناهونو سزا الریډي تېره کړې ده، موږ ته به اوس سزا نه میلاویږي. د نري چاڼ نه هغوی نه چاڼئ. بس راځئ مړه، هر یو څیز چې دی نو هغه په ګوټ کې دوی حسابئ، هر سړی په ځان کې شاملوي دننه. باقي کافر ما چاته زما یو لیکچر څوک نشي ښودی چې ما یو مسلمان ته کافر ویلي. د فرقواریت خلاف چې ما څونه کار کړی دی که نه، دونه کېدای شي تا سوچ هم دی کړی او نه غومره لیول ته ستا سوچ تلی شي. زما روري خو که ستا لیبرل سوچي او لیبرل سوچ له په اسلام کې ځای ورکې چې خیر دی مړه، دا سټیج پرفارمنس او وغیره دا څه پرابلم نشته، د نري چڼ نه مه چاڼوه. نو سوچ به دې غلطي او د دې غلط سوچ به مونږ ګرفت کوو، هغه هم صرف د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د ځان نه کوو. زمونږ سره دښمن نه یي، مونږ صرف په اسلام کې چې څوک چینج راولي که نه او ځان د پکې سیوا ایډیشنز کوي، د هغې خلاف ودرېږو. نو اوس که دا خبره مونږ په اخر کې کنکلود کړو، نو تا ته ما په د سایکالوجي په ترو باندې هم ډېرې خبرې کلیر کړې. د ټولې شاعرۍ مونږ خلاف نه یو، صرف د هغې شاعرۍ خلاف یو، د کم شاعرۍ چې قرآن او حدیث خلاف دی. فحش شاعري، انټرټینمنټ والا شاعري او هغه شاعري کوم چې نوجوان نسل په یو خیالي دنیا کې ګرځي، د دقې شاعرۍ قرآن او حدیث خلاف دی، مونږ هم خلاف یو. او ورسره د انقلابي او د دې بهترین شاعرۍ سره په علم باندې فوکس، توجه ورکول پکار دي. وما علینا الا البلاغ. جزاکم